بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. القرآن الكريم تفسير شروع سورة بقره من شروع کړي و دا غي شپږم نمبر آیات دی او شپږم رکوع د بنی اسرائیل واقعات را روانو او دا غي د پیغمبر د موسی علیه السلام مخکې هغه موسی علیه السلام هغه ته خبره وکړه د الله سبحانه و تعالی طرف ناغي وغه وینا بدل کړه د حنتون په ځبانه حنتون وا الله ورته چې کله د علاقې او د کلی تزین په دغه وخت تاسو حنتون لفظ وایي چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي نو دیو بدا چې وخلی چې حنتون فی شعره مونږ ته غل راکه غم په وربشو په غنمو کې مونږ ته راکه دا خبره وکړه وستل ته یو بل خبره چې کله دې میدان تی اوسېدل یو خو په دې سورې نو الله په سورې راوسب بنی اسرائیل باندې دویم دا کارو خوراکونو منو سلوابه ته تیار ملاویدله رنجبینو مړدان تیار خوراکونه دلته دا و بل خبره ذکر کی چې وبنوي درې خلکو چې وبنوي نو سوال چې لکه وبل علی راکا استسقا دې ته لکه طلب السقي وبغختل او زمونږ د امت استسقا د وبغختل دوه طریقې دي یو دا چې د ټول مسلمانان براجم شي او زیته بلال شي دا غي سره د کورونه ګډي بزید ساروي هم ځان سره وباسي نبی صلی الله علیه وسلم کار کاوه چې کله و د استسقا لپاره تلو نو چې کوم ساروي ګډي بزید هغه هم ځان سره بوتل دا په دې وجه باندې بلکې چرته موږ د مسلمانانو ګناهونه کړي نو د دې سارو د وجه نه الله په موږ باندې باران وکړي مشهور یو تاریخ دی واقعیا اگر چې اسرائیلی متواقع ده سندن کې سند نه خبر چې کله سليمان علیه السلام په الله راتلو د وبو لپاره چې وبو خلکو تر الله نه وغواړي په دې کې یو میګه د خپل وزیر اسمان درس نیغه کړی چې الله کې د خلکو ګناګاری په منګه زمونږ د وجه په دې بارانو کې مونږ مړکی کو په دې سړو کې نبی صلی الله علیه وسلم برزان سره د څاروي بوتل و چې دې د وجه الله سبحانه و تعالی مونږ باندې بارانونه وکړي مونږ باندې بارانونه وشي یو د استسقا دغه طریقه و دویمه د استسقا طریقه زمونږ امت دار چې د جمعې په ورځ باندې مولوی صاحب چې کله خطبه ختمه کړي نو عالم په منبر باندې لاسونه پورته کیو د وبو د پاره په دعاګانې وکړي په عربی کې په پښتو کې دعاګانې وکړي خلکو په امین وایي الله نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابي را لوي د الله رسوله ول پسلونه تباشو ساروی را مړکیږي صحت ته رسیدلی خوشکی ده د الله نبی صلی الله علیه وسلم د الله نه دعا وکړه بارانونه شروع شو دومره زیات بارانونه شو چې د الله ری وړلې هم دغه صحابي بیرته رااله دوباره د الله رسول ول بارانونه زیات شلو او دومره زیات چې اوس د الله ری خړونه وړي ول وجنی بیرته الله نو دعا وکړه چې بارانونه بنشي یو دغه طریقه چې په منبر دعا وشي دلته اوس موسی علیه السلام طلب السق د الله نه وبو مختلف د خپل امت لپاره الله سبحانه وتعالى ته یو ګټه وښودله چې دا ته وها چې کله دې دا ګټه وواله په امسا باندې دې نو 12 چینی روان شو اصل کې دا خلک 12 خاندانونه نو څنګه چې زمونږ د پښتانه دی په دې ګودرو په هر ځای باندې لانجې کې کنه په پټو باندې اما خورزو کې ثوابي کې یو ځای نو پاره کې یو انځر د ونه بوټه وا انځر کو بل بوټه هغه باندې 3 کسان مړ شو په یو ونه باندې هلکه خو بس یو کس دی وی وای کوړته ویسه 3 کسان په مړ شو دا زمونږ پښتانه نو دا بنی اسرائیل طریقه مو بنی اسرائیل الله زکه جدا ګودر ورکړي چې 12 خاندانونه دي چې سنو وجدا سبا دا یو خاندان راځي چې تر ما ګودر کې څه کوي او دا زمون ګودر دی او دا دې قوم ګودر دی نو ټول په دغه خلکو کې د لانجې پرتی ځکه ول الله جدا ترتیبات برابر نو دې ته الله سبحانه وتعالى دومره نعمتونه ورکړي دا غي باوجود د خلک راولګي د الله نه فرمایي وې دې استسقا کله چې طلب وکړو دوبو موسی علیہ السلام لقومي د خپل قوم لپاره د الله نه وبو مختلف فقلنا الله ول مونږ ته ویل چې طریقه به دوبو دای ته مونږ به دس درکو یضربوا بعصاک په دې خپل امسا سره الحجر دي کانی وګټ لرا دا کوم کانی وګټ چې دا و خپل خپل امسا باندې فانفجرت روان شوی منه داغین 12 عینات ولسنی روان شولې
دولس چې هر چا دپاره جدا جدا ګودر و قد علم الله په تحقیق سره معلومو کل ناس هر یوې ډلې ته مشربهم خپل ګودرو ته معلومو مشرب زه د څښلو پښتو به زموږ ګودر وایو والله کلو خوراک کوئ واشربوا اسکا کوئ من رزق الله د رزق د الله نه ولا تعثوا او فساد مه کوئ فی الارض په ځمکه کې یا په ذخیره کولو باندې یا په ناشکرۍ باندې وغیره ولا تعثوا مگر زه فی الارض په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي فساد په ځمکه کې مه کوئ بني اسرائیل دغه طریقې وي چې بې ځایه لانجې قیسې قطارې په هر څه کې دی ولاد زموږ د پښتنو نه زیات وإذ قلتم یا موسی لن نصبر اوس دلته دومره ظالمانو چې الله ورته ښایسته خوراکونه ورکوله ترنجبین من او سلوا مړه ځان دا به خوړل په دې کې ویل موسی ویل مړه نور هم د دې نه زړه تور شو څه به ټول عمر دا خوراکونه کوو چېرته ویل موږ له نسکان وګوره او دال لاله وګوره لوبیا را باندې وخوره دا کیسې کولې ترکاریانې او بادرنګ وګه ویل دا پکار دي دې خو موږ ته زړه راپو ځینې سړی هغه شیخ ابو حسن صاحب هم وایي چې ځینې انسان به وایي مخې ته به غاټ ګټ پروت یې وایي دا به چېرې د کور ترویج شملې او صابه هلکه دا ښه نعمت او بهترین نعمت دې مخې ته پروت دی اوس دا وخوره ولې ته ناشکري کوي هغه چې کله وطن ته لاړل ته به وخوري وإذ قلتم کله چې ویل تاسو خو دا ځینې کس هسې ځان ښایي ځان خلکو ته شو کوي چې مطلب دا خوراک دې ته پروت دی په هغه شکریا ادا کوه نو هدایت چې رالی هغه دغه خبره ده زه به دم پخورم هغه بل مولي صاحب خو ته دروش په ظاهر ذکر کړي دي هدایت به زما ګاونډي دی اگر چې ځان یې دغه کړی د عکس شاید پردې لګولی دی وإذ قلتم کله چې ویل تاسو یا موسی علیه السلام لن نصبر چې موږ صبر نه کوو علی طعام په یو خوراک باندې واحد یو خوراک باندې موږ صبر نه کوو دغه یو ترنجبینو مړه ځان ته نه ویل فدعوا لنا دعا وکړه زموږ دپاره ربک ستا د رب نه یخرج لنا چې راوباسي زموږ دپاره مما د هغه څه نه تنبت الارض چې رازرغونوي ځمکه موږ له ترکاریانې پکار دي فصلونه او خوراکونه لاله پکار دي من بقیها د ترکاریانو د هغې نه یا چا د بقل معنی په لوبیا سره کړي من بقلیها د ترکاریانو د هغې نه وقصائها د بادرنګو د هغې نه وفومیها د اوږې د هغې نه وعدسها د نسکانو د هغې نه وبصلیها د پیازو د هغې نه ول زموږ دپاره عامې ترکاریانې لوبیاګانې بادرنګ وږه نسکان یا د عدس معنی چا په دالو سره هم کړي ده دال یا نسکان یو شی وبصل یا پیاز دا موږ له پکار دي باید دا وخورو موسی علیه السلام ورته وویل تاسو ولې په بدل کې هغه څه غواړئ چې هغه ډېر کمزوري دي دا ښه څیز ولې نه خورئ قال ویل موسی علیه السلام ویل اتستبدلون آیا تاسې په بدل کې غواړئ الذي هغه څه هو ادنی چې هغه ډېر کمزوري دي بالذي په مقابله د هغه څه کې هو خیر چې هغه ډېر خیر والا دی